د کومو خلکو چې په مونځ کې زړه نه لګي یا توجه نه برابرېږي د هغې دپاره یو څو اسان ټریکس درته ښیم وظیفه نه یو څو ټریکس چې دا درته ښیم یو څو طریقې دي چې کله مونځ کوئ دغه طریقې خپلوئ په دغه باندې عمل کوئ انشاءالله العظیم توجه به مکمل د مونځ طرف ته راځي او بلکل به ذهن برابرېږي د ټول نه مخکې کله چې تاسو مونځ ته ودرېږئ نو دا خبره ذهن ته راولئ چې الله جل شانه ما ته مخامخ دی او زه ورته ګورم یعنې زه ورته ولاړ یم که دغسې نه شئ کولی دومره خبر ذهن ته راولئ چې زه اوس ولاړ یم الله جل شانه ما ته ګوري زه خپل رب ته ولاړ یم یعنې موږ تاسو چې مونځ کوو نو الله دپاره یې کوو د خپل رب دپاره یې کوو نو ذهن ته دا خبر راولئ دویم چې کله مونځ ته تاسو داخل شئ نو د مونځ په دوران کې تاسو ځمکې ته ګورئ یعنې د سجدې ځای ته ګورئ ځکه چې ذهن ته به دا خبر راولئ چې د مرګ نه پس به زه همدغې ځمکې ته ځم په دغه ځمکه کې به پروت یم او ورسره چې کله تاسو رکوع ته لاړ شئ نو خپو ته ګورئ خپې نه دي موږ تاسو چې ورته پښې وایو افغانان خپو ته ګورئ د خپې د ګوتو ته ګورئ او ذهن ته دا خبر راولئ چې کله زما نه روح قبض کیږي نو د روح ابتدا د قبض کېدو دا به زما د خپو نه کیږي د رکوع په حالت کې خپلو خپو ته ګورئ د ولاړ یعنې د قیام مونځ ته ودرېدئ د قیام په حالت کې د سجدې ځای ته ګورئ ځمکې ته ګورئ دا خبر ذهن ته راولئ چې د مرګ نه پس به زه دغې ځمکې ته ځم او دلته به زه دفن کېږم او چې کله بیا تاسو رکوع ته ښکته شوئ د رکوع په حالت کې خپلو خپو ته ګورئ د خپو ګوتو ته ګورئ او ذهن ته دا خبر راولئ چې کله زما نه روح قبض کیږي نو بیا به د دې ابتدا چې ده دا به زما د ګوتو نه کیږي او چې کله سجدې ته لاړ شئ نو داسې دې ایریا ته ګورئ دا د پوزې دا ایریا نه ده دې ته ګورئ او ذهن ته دا خبر راولئ چې کله زه په قبر کې کېښودلی شم نو دا خبره ساینټیفیکلی هم ثابت ده او دا صحیح خبره ده چې انسان کله په قبر کې کېښودلی شي او د ده جسم ځمکه خوړل شروع کړي خرابېدل شروع شي نو د پوزې نه ابتدا کېږي پوزه چې ده دا ختمه شي راوغورځېږي وشړېږي دغه رنګې دا خبره ذهن ته راولئ او چې کله تاسو کښېنئ التحیات و قاعدې ته کښېنئ نو ذهن ګورئ د خپلې جولۍ طرف ته د خپل وجود طرف ته ګورئ که نه چې یاره دنیا کې ما سره څومره مال حال دی څومره ما سره کورونه او جایدادونه او ځمکې دي خو زه به د دې دنیا نه چې کله ځم زه به خالي جولی ځم ما سره به هیڅ هم نه وي سوا د کفن نه د یوې ټوټې کفن نه به ما سره نور هیڅ هم نه وي لهذا دغه یو څو خبرې دي دا ذهن تراولئ د مونځ په حالت کې او دا په د خپل عمل کې راولئ انشاءالله العظیم توجه به برابرېږي او مونځ چې په توجه سره وشي نو دا مونځ دی چې توجه دې نه برابر او ذهن دې نه برابر نو هسې به ټیټ او پاس شي نو هغه د مونځ خوند انسان ته نه میلاویږي او د دې په باره کې بیا خلک مختلف سوالونه کوي چې زمونږ کله مونځ ته ودرېږو نو وسوسې راځي او قسمه قسم سوچونه ذهن ته راځي او نور هم ډېرې خبرې دي نو په هغې به انشاءالله العظیم په بله ویډیو کې بیا مونږ پوره یو تفصیل سره چې وظایف او کوم څه عمل کول پکار دی هغه بل ته راوړو خو دا یو څو اسانې نسخې دا په عمل کې راولئ انشاءالله العظیم کیدای شي الله جل شانه ستاسو دې سره کار